د بېنظیري کفالت پروګرام دپاره چې کومو کسانو رجسټریشن کړی دی هغه موږ ته به دا روپۍ د کل نه میلاویږي. په دې کې ځینې 50,000 روپۍ والا دي چې هغو 15,000 روپۍ اخیستې دي په روژه کې، نو هغوی چې موږ ته خو دې ځل دا روپۍ میلاو نه شوې. په دې کې ځینې زاړه کسان دي، زړو کسانو ته د دوباره اندراج دپاره میسج راغلی چې تاسو به د 30 جونه پورې دوباره اندراج کوئ. بل لا ځینې کسانو ته لفافې هم راغلې وې، کاغذ ورته راغلی او په هغې کې فارم و، هغه فارم چې دی هغه ډکول او د 30 جون نه مخکې چې دی هغه جمع کول. نو ځینې کسانو هغه نه دي جمع کړي، هغه یې نه دي جمع کړي، په راتلونکي وخت کې به دې ته روپۍ نه میلاویږي. دوی به بار بار دا تپوس کوي چې موږ ته دا روپۍ د سره وجې نه میلاویږي. نو هغه به تاسو ته د دې د وجې نه میلاویږي چې تاسو دوباره رجسټریشن نه دی کړی. کله چې تاسو دوباره رجسټریشن وکړئ نو ستاسو ریکارډ هلته کې لاړ شي، نو په راتلونکي وخت کې دغه روپۍ تاسو ته میلاویږي. که تاسو اوس د 30 جون نه وروسته رجسټریشن کوئ نو هم صحیح ده چې تاسو رجسټریشن وکړئ چې تاسو ته روپۍ میلاویږي، خو دې ځل چې کم قسط به تاسو ته نه میلاویږي. ولې به نه میلاویږي؟ چې ستاسو وخت پوره شوی او تاسو رجسټریشن ونکړو چې د 30 جونه پورې کړی نو راتلونکی قسط چې دی دا به تاسو ته میلاوېدو. اوس چې دی هغه به بیا ګورو، د هغې نه وروسته چې دی بیا به تاسو ته میلاویږي. لکه یو قسط چې دی 2 قسطه به پکې ستاسو مس کېږي، نو د هغې نه وروسته به دغه روپۍ چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. په دې کې ځینې نوي کسان دي، نوي کسان بار بار دا تپوس کوي چې موږ ته به دا روپۍ د کل نه میلاویږي، او موږ په هر قسط کې وایو چې دې ځل به نوي کسان ته دا روپۍ میلاویږي. نو په دې کې ځینې چې هغه موږ ته خو نه میلاویږي، ته چې نوي کسانو ته میلاویږي. نو اوس تا 2-3 میاشتې مخکې رجسټریشن کړی نو دغه روپۍ خو تا ته نه میلاویږي. په دې کې ځینې داسې کسان دي چې د هغو کال شوی دی، 1.5 کال شوی دی، 8 میاشتې شوي دي، هغې کسانو ته چې دی دا روپۍ به میلاویږي. موږ چې کمې نوي کسان یادو نو چې 8 میاشتې خو لازم شوي، د هغې نه وروسته چې دی بیا دغې کسانو ته دغه روپۍ میلاویږي. ځکه کله چې تا رجسټریشن وکړې ستا دا ریکارډ لاړ شي، هغې معلومات حاصل کړي چې دا صحیح دي که نه دي صحیح. چې هغه صحیح او د هغه سکور د 32 نه په کمی نو بیا ورته دغه روپۍ میلاویږي. د 32 نه به پورته شي نو دغه روپۍ ورته نه میلاویږي. بله دا خبره چې زاړه کسان چې کم ما یاد کړل چې دوباره اندراج که د دې سکور هم د 32 نه پورته ختلی نو تاسو ته به هم دا قسط نه میلاویږي. ځکه دا خبره مو ونه کړه، کومو کسانو سکور د 32 نه پورته وختو تاسو ته به نه میلاویږي، د 32 نه په لاندې نو تاسو ته به دغه روپۍ چې دی دا به میلاویږي. که تاسو دوباره اندراج وکړو نو هلو به دغه روپۍ چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. بل لا ځینې کسان وایي د 32 سکور مطلب څه دی؟ مطلب چې دی د دې په باره زمونږ په یوټیوب چینل کې ویډیو شته، په یوټیوب کې مظلومیات سپیک سرچ کړئ نو تاسو ته به د بېنظیري د پروګرام نور معلومات چې دی هغه به هم تاسو ته میلاوي او دغه ویډیو چې دی تاسو هم کتلی شئ. په دې کې ځینې 50,000 والا کسان دي، کومو کسانو چې 15,000 روپۍ په روژه کې راغستې دي هغه دا تپوس کوي چې موږ ته خو دا روپۍ میلاو نه شوه، ته وایي چې 50,000 ته میلاویږي. نو په دې کې ډېر 50,000 روپۍ والا ته میلاو شوي دي، په اولني ځل باندې هغو روپۍ راغستې دي. خو لاندې کمنټ نه کوي، یو نیم پکې اکثر وکړي خو ډېر نه کوي. کومو کسانو چې راغستې تاسو لازم کمنټ کوئ چې موږ په اولنۍ پېره راغستې. نو په دې کې ځینې میلاو شوي دي او ځینې په راتلونکي وخت کې چې دی په دې کې یو ځای کوي. ځکه د دې خپله کوټه چې د هغه وس 1 کروړ مخکې 90 لاک وس 1 کروړ، نو که په دې کې د ډېرو سکور د 32 نه په کمی خو هغه پکې نور نه شي یو ځای کولی، د 1 کروړ نه دا نه شي سیوا کولی. د دې نه به نور کسان وځي نو هلو به ورته تاسو رادننه کېږئ چې نور ته ووتل، په راتلونکي قسط کې به د دې نه نور کسان وځي نو دا نوي کسان به ورته وردننه کېږي. تاسو ته په راتلونکي قسط کې انشاءالله چې تاسو ته به 13,500 روپۍ چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. دې ځل چې کم قسط دی په دې کې تاسو ته میلاو نه شو نو په راتلونکي قسط کې به د دې نه ډېر کسان وځي چې ډېر نوي کسان به په دې کې نور یو ځای کېږي. نو کم کسان چې بار بار دا تپوس کوي چې موږ نوي کسانو او نوي کسانو ته میلاو نه شو نو چې 8 میاشتې شوي نو هغې ته بیا نه ویلی کېده. 8 میاشتو نه چې مخکې کومو کسانو رجسټریشن کړی دی نو هغو ته به دا روپۍ چې دی دا به میلاویږي.